د پاکستان حکومت د 1 لک روپو پورې میاشتنه تنخواه غستونکو باندې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز مخې ته راوړی دی. د حکومت مخالف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې حکومتي پریکړې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او راتلونکي هفته اسلام آباد کې د حکومت په ضد د یوې سترې احتجاجي جلسې اعلان کړی دی. تر دې وړاندې حکومت کلیز بجټ کې تر 1 لک روپو پورې میاشتنه تنخواه غستونکي د ټیکس نه په ډډه ساتلی وو. خو رسنۍ وایي چې اوس یې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په وړاندیز هغوی هم د ټیکس لیکې ته راوستي دي. د 1 لک روپو نه تر 2 لکو چې کوم خلک تنخواه اخلي هغوی نه به 15,000 د کال فکس ټیکس اخیستل کیږي او د دې ترڅنګ به په دغه تنخواه هره میاشت 12.5% ټیکس هم ورکوي. د دستاویزاتو له مخې د 2 لکو نه 3 لکو روپو پورې تنخواه اخیستونکو نه به 1 لک او 15,000 کلیز او 20% میاشتنی ټیکس اخیستل کیږي. همداراز د 3 لکو نه تر 15 لکو روپو تنخواه اخیستونکو نه د 4 لکو 15,000 روپو کلیز او 15% د میاشتنی ټیکس وړاندیز مخې ته راغلی دی. د 15 نه تر 10 لکو روپو تنخواه اخیستونکو نه د کال د 10 لکو روپو او د 22% میاشتنی ټیکس اخیستو وړاندیز شوی دی. د کومو خلکو تنخواه چې بیا 10 لکه یا د دې نه زیاته وي نو هغوی نه به د کال 9 لکه روپۍ او د میاشتنی 15% ټیکس اخیستل کیږي. پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په تنخواهدار طبقه د دې نوو ټیکسونو لګولو سخت غندنه کړې ده. ویلي چې د هغه ګوند براتلونکي هفته کې د حکومت په ضد اسلام آباد کې یوه جلسه راجوړوي. اقتصاد پوه پروفیسور منظور وایي چې د اقتصاد د ښېګړې دپاره د ټیکسونو سره سره حکومت ته به خپلې بې ځایه خرچې کمول او صادراتو کې زیاتوالی راوستل وي. خو د دغه ټیکسونو لګولو نه به ولس د ګرانۍ سره مخ او صنعتونه د نوو ستونزو ښکار شي. حکومت د اقتصادي بحران تور د تحریک انصاف په تیر حکومت لګوي او د پیپل ګوند سره تړاو لرونکي مرکزی وزیر شیر رحمان وایي چې خیوات د دیواله کېدو نه بچ کولو دپاره حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو منلو نه علاوه بله لار نه لري او دغه معاهدې ورسره د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی وي. نو کله چې دوی ته د خپل حکومت د ختمېدو پته ولګېده نو معاهدې د ځنډ ښکار کړې چې اوس بوج په عام ولس راځي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.